الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى في مقام آخر: والله يدعو إلى دار السلام. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف ويا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى. تاسو مخکې ما قرآن کریم آیتونه تلاوت کړو. هغې کې الله تعالی فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د مؤمنانو نه د دیو نفسونه اغستی، دا مؤمنان اغستی دي، د دیو بدله کې به الله تعالی دوله جنت ورکوي. بل آیت کې الله تعالی فرمایي: والله يدعو الى دار السلام. الله تعالی د سلامتیا کور طرف ته یعنی جنت طرف ته الله تعالی دعوت ورکوي. او په دې بل آیت کې الله تعالی فرمایي: وسارعوا الى مغفرة من ربكم. تاسو یو بل نمخ کې شئ، یو بل نمخ کې سبقت وکړئ، یو بل نمخ کې شئ د بخنې په کارونو کې، د نیکۍ په کارونو کې یو بل نه چې مخ کې شئ، چې الله تعالی په کم کار باندې سړی بخي، هغې کې د یو بل مخ کې شئ. وجنة، او هغې طرف ته چې هغې جنت طرف ته یو بل نه مخ کې شئ. عرضها السماوات والارض، چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکې اسمانونو عمر دی. ځمکه اسمان دا ټول چې پلن کې خودی شي دومره د هغې پلنوالی دی، دینم زیات د هغې پلنوالی دی، اوږدوالی به د هغې لا څومره. الله رب العزت فرمایي دغې جنت طرف ته، دغې باغونو طرف ته، دغې طرف ته چې کوم تاسو متوجه شئ. نو الله رب العزت زمونږ لپاره اصل کور هغه د جنت دا جوړ کړلی. جنت الله رب العزت د مؤمنانو لپاره، ایمان والو لپاره، څوک به دنیا کې د الله تعالی احکامات مني، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو مني، نیک عمل کوي، الله رب العزت د هغه لپاره دا باغونه، دا نعمتونه، دا جنت دا تیار کړلی. او چې څوک په خپل مرضی مې چلیږي، د الله تعالی نافرمانی کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو مې نه ځي، زړه چې څه غواړي هغه مني، د ده لپاره الله تعالی چې بیا جهنم تیار کړلی. جهنم هغه ډېر سخت ځای دی، اور دی، او عذابونه دي په هغې کې. الله زموږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي. نو جنت دا الله تعالی د نیک بندګانو لپاره جوړ کړلی. او حدیثو کې هم راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت تم دا ویلي چې تاسو د الله تعالی نه جنت سوال کوئ او د جهنم نه پناه غواړئ. اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار. یا الله تعالی دستانه جنت غواړم او د اور نه پناه غواړم. نو الله رب العزت اصل کور زمونږ هغه جنت دا جوړ کړلی. دنیا دا خو صرف دلته کې راتله دي او بیا تله دي. څنګه چې تاسو ګورئ د دې څه کسان چې کوم دی په سعودي کې کار کوي، څه چې کوم دی په دوبۍ کې کوي، څه په ملیشیا کې کوي، نه لږ هغه کاروبار یې هغه پیسې ګټلو لپاره هلته کې ځي. نو اصل کور خو چې کوم دی هغه دلته کې خپل کور ته بیا چې کله روپۍ وګټي د چوټۍ ټایم پوره شي بیا چې کوم دی هغه راځي خپل کور ته. نو دغه شان دي زمونږ اصل کور چې کوم دی هغه د مؤمنانو د ایمان والو هغه جنت دی. الله رب العزت زمونږ ستاسو ټول چې کوم دی دغه جنت دا نصیب کړي. نو الله رب العزت دا جنت د نیک بندگانو لپاره جوړ کړلی چې نیک بندگان دا په هغې کې ځي، دیو ته به د آرام، راحت او نعمتونه چې څه د دیو زړه غواړي هغه به دیو ته ملاویږي. د جنت چې کوم دی هغې اته دروازې دي، او دا شان د جهنم د هغې چې کوم دی 7 دروازې دي. نو الله رب العزت په دې کې دا حکمت یې ښی دی. تاسو به خیال کړئ
کم ځای ته چې کوم دی خلک ډیر ځي نو هغو ته چې کوم دی هغه غټ ګیټ سړی کولاو کړي، ټول په هغې باندې ځي. یو ځای هغه یو کس ځي، دوه کس ځي، نو هغه ته هغه وړوکی ګیټ کولاو کړي. نو دغه شانتې دې دا معلومیږي چې جنت ته به خلک ډیر ځي ځکه الله تعالی د هغې دروازې اته جوړې کړلي، او جهنم ته د جنت په نسبت باندې به خلک کم ځي، د هغې وجې الله تعالی جهنم دروازې هغه و جوړې کړلي. جنت دا چې کوم دی یو حدیثو کې راځي داسې نعمتونه به کې الله تعالی تیار کړلي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه د سترګو چې کوم دی هغه شانتې لیدلې هغه نعمتونه، نه د غوږونو د هغې صفت اورېدلې، نه د یو انسان په زړه باندې هغه شانتې خیال تیر شوی دی. داسې ښکلې نعمتونه او داسې هر څه الله تعالی په هغې کې پیدا کړلي او هر څه الله تعالی په هغې کې ایښي دي. دومره یو سړی وهم ګمان کې هم نه راځي، نه سړی هغه شانتې قصې کولی شي، نه چې هغه شانتې هغه نعمتونه بیانولی شي. دومره لوی لوی نعمتونه او دومره لوی لوی الله رب العزت په هغې کې هر څه پیدا کړلي چې هغه د انسان د تصور نه بار دي. تصور نه انسان هغه شانتې تصور نشو کولی، او نه د سترګو چې هغه شانتې به لیدلي، نه د غوږونو به اورېدلي. داسې نعمتونه الله تعالی چې هغه په هغې کې پیدا کړلی، دومره ښکلی جنت الله تعالی چې دا پیدا کړلی. دا جنت د الله تعالی عرش ته چې کوم دی نږدې دی. الله تعالی چې عرش دی هغې عرش ته چې کوم دی دا جنت نږدې الله تعالی جوړ کړلی. د هغې اسمان دا دلته د دنیا کې خو موږ تاسو ګورو اسمان چې موږ تاسو ته ښکارېږي، نو هلته کې به د هغې چت چې کوم دی هغه د الله تعالی عرشي، عرش به د هغې چتي، او دغه شان کوم دی په هغې کې به قسمه قسم میوې او دغه شان کوم دی خوراکونه او هر څه په هغې کې موجودي. یو سړی دنیا نه چې کوم دی کله لاړ شي نو قبر ته لاړ شي، که دغه سړی نیکي نو هغه ته چې لومبی جهنم وښودلی شي. جهنم هغه اور او دا شان چې کوم دی هغې تکلیفونه او هغې عذابونه او هغه سخت چې کوم دی هغه تپ او هغه بدبویي هغه درته وښودلی شي. دی ویریږي. بیا فرشتې درته وایي که چېرې تا نیک عمل نه وی کړی او غلط عمل دې کړی وی نو ستا به دقه ځای و دا ته چې وسینې. بیا ورته چې کوم دی هغه جنت طرف ته هغه کړکۍ او هغه جنت هغه بسترې او جنت هغه نعمتونه هغه درته چې ښکاره کړی شي ستا اصل ځای اوس دا دی. او کله چې یو بد سړی هغه به قبر کې کېښودی شي نو دته جنت هغه ټکانه درته وښودلی شي چې که چېرې تا نیک عمل کړی وی نو ستا لپاره دا آرام راحت، دا نعمتونه، دا باغونه او دا چې کوم دی محلات او دا چې دا بلډینګان دا هر څه ستا لپاره. لیکن تا صحیح عملونه کو، د الله تعالی نافرماني دې وکړه، هغه په احکاماتو باندې ونه چلی دی، نو ستا لپاره چې اوس دا جهنم دی. جهنم طرف ته چې کوم دی هغه ته هغه کړکۍ کولاو کړی شي، جهنم هغه بستره او اور د هغه ته چې بل کړی شي. دغه شان کوم دی ازدهاګانې دا د لپاره چې کوم دی دا مقرر کړی شي. هغه قبر کې چې هغه ته عذابونه هغه شروع شي. دغه شانتې چې کومه ډله جنت ته ځي که خیال ښه کړی نو میلمه چې کله راشي ټول خلک چې کوم دی هغه څوک پسې سواړۍ ته ځي، څوک چې کوم دی بټاړۍ ته ځي، څوک یو ځای ټول پسې لاړ شي چې میلمه را روان دی او هغه چې کوم دی هغه موږ راولو. نو دغه شانتې دا جنتیان کله چې جنت ته بوتلی شي الله رب العزت به دوی پسې فرشتې راولېږي. فرشتې دا به دوی نه چاپېرې شي او دوی به فرشتې دا بوزي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. قیامت پر ورځ جنت ته چې به کوم ځي یو جماعت هغه هم چې فرشتې به راشي او هغو ته به چې کوم دی سلامونه کوي او دوی سره ملګري سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. تاسو مې سلامتیایي او تاسو چې کوم دی ډېر ښه کارونه وکړو او تاسو په سلامتیا سره په جنت کې داخل شئ. والملائکة یدخلون علیهم من کل باب. الله تعالی په سورة رعد کې فرمایي چې ملائکې دا په هر دروازه کې فرشتې دا به داخليږي او دوی ته به السلام علیکم تاسو مې سلامتیایي، تاسو مې سلامتیایي. دا سلامونه به ورته کوي. دومره قدر او عزت او دومره چې شان او شوکت به یې دیو چې فرشتې به چې په هر دروازه کې دوی ته داخليږي او سلامونه به ورته کوي او دواګانې به ورته کوي او خوشخبریانې به ورته ورکوي.
او دغه شان کوم دی دیو تعریفونه به کوي، صفت به کوي چې تاسو چې ډېر نیک کارونه وکړو، تاسو سلامتیا کور ته رالی، په تاسو به اوس تاسو باندې سلامتیای او تاسو به همیشه چې کوم دی لږ خوشاله او همیشه به چې تاسو ژوندي او مړه کېږئ به نه. او دغه شان کوم دی تاسو په دنیا په تکلیفونو باندې صبر وکړو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار. دنیا کې تاسو تکلیفونه ملاو شو، په هغې باندې ښه د الله تعالی رضا لپاره صبر وکړو. زړه خو به ګناه کول غوښتو، خپل ځان ښه چې ګناه نه بچ کو، د هغې باندې ښه صبر وکړو، نو فنعم عقبی الدار. نن چې تاسو لپاره ډېره ښکلې ټکانه ده او ډېر بهترین ځای دا چې موږ تاسو له درکو. دغه شان کوم دی حدیث کې راځي چې جنتیان چې کله جنت ته داخل شي نو فرشتې هغه به دوی ته سلام کوي او هر طرف نه به راځي او هر یو جنتی که هغه نارینه او که زنانه هغو ته به چې کوم دی سلام به کوي او د هغو به عزت کوي او قدر به کوي. دغه شانتې که نارینه او که زنانه د الله تعالی طرفه به سلام هم د دوی باندې پیش کېږي چې ای پلانکې ای پلانکیا د پلانکي زویا تا باندې الله تعالی سلام ویل دی، ای پلانکی او د پلانکی لورو پلانکی لورو تا باندې چې الله تعالی سلام ویل دی. سلام د الله تعالی طرفه چې هغه باندې به سلامونه چې راځي دومره لوی عزت پي. دغه شان کوم دی حدیث کې راځي چې قیامت پر ورځ د جنتیانو صفونه دا به جوړ کړی شي، جهنمیانو صفونه به هم جوړ کړی شي او د جنتیانو صفونه به هم جوړ کړی شي. نو 100 صفه دا به د هغې خلکو چې هغه جنت ته تلونکي، 100 صفه چې کوم دی دا به جنتیان دا ودرېږي 120 صفه. نو په دې کې به 40 صفونه دا به د نور ټولو انبیا چې څومره پیغمبران تیر شوي دا به د هغوی 40 صفه او 80 صفه چې کوم دی دا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امتي د دې امت نه 80 صفونه دا به جنت ته ځي. د باقي چې څومره آدم علیه السلام نه والا نبی علیه السلام په څومره پیغمبران راغلي نبیان راغلي د هغو ټول امتیان چې راجمع کړی شي جنتیان هغو نه به 40 صفونه جوړ شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دا امتیان چې راجمع کړی شي هغو نه به چې 80 صفه د هغو دوچن د دې امت باندې الله تعالی دومره مهربانه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توفیل سره په دې امت باندې چې دومره احسانات کړلي چې دې امت نه به آدم علیه السلام نه واخله څومره په سونو په زرګاو کال دي او په هغې کې چې په ډېر بې شماره چې کوم دی انبیا او پیغمبران رسولان راغلي د هغو ټول امتیانو به 40 صفه جوړېږي او د نبی علیه السلام د امت نه به 80 صفه جوړېږي. دې امت من الله تعالی دومره مهربانه دی. نو الله رب العزت په دې امت باندې ډېر غټ کرم کړلی او احسان یې کړلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په برکت باندې به د نبی علیه السلام دعاګانې په دنیا کې هم غوښتلي او په آخرت کې به هم چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره خصوصا چې کوم دی خپل امت لپاره د ټولو خلکو لپاره او خصوصا خپل امت لپاره سفارش وکړي او دغه شان کوم دی د هغه سفارش هغه الله تعالی به قبلوي چې کوم نیکان بندګان او کفر په حالات کې هغه دنیا نه تلي. نو الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش هغه په حق کې چې قبلوي. نو کله چې جنتیان دا جنت ته داخل شي نو تاسو په دنیا کې به کتلی چې کله یو میلمه راشي نو څه نه څه شی خلک یږدي چې دی څه وخوري څه خوراک څښاک وکړي، چای له پخه کړي، ډوډۍ له پخه کړي یا دغه شان چې کوم دی نور څه شی د خوراکو هغه چې هغه ته کېږي چې دی دا وخوري. نو دغه شانتې جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو الله رب العزت به هم د دوی میلمستیا کوي. په یو روایت کې دا دی چې د مئی کباب په جوړ کړي یا چې د مئی زری سره چې کوم د هغو میلمستیا به کوي، د مئی خوراک یا د مئی اینا دا به چې کوم دی د دې میلمستیا به کوي او جنتیانو به ټولو اول چې کوم دی دغه میلمستیا وکړی شي. نو کله چې دوی د هغې نه یوه نوڼۍ واخلي نو دوی به دنیا او څه چې دنیا نعمتونه ټول به دوی نه هېر شي چې دومره خوږ نعمت الله تعالی موږ له دلته کې راکړو، دومره مزه به دوی ته محسوس شي، دنیا هغه ټول نعمتونه به دوی نه هېر شي په یوه نوڼۍ سره دومره خوږه به وي. بیا چې بله نوڼۍ واخلي بیا بله نو هغې کې به د هغې بلې نه چې نور زیات ښکلی خوني او عجیبه ذایقه به وي، دنیا هغه نعمتونه هغه به هر څه د دوی نه هېر شي. دا شانتې
جنت کې به الله تعالی هر چاله چې مکان کور ورکي او دغه شان کوم دی لوی لوی محلات دا بوله ورکي. او د څنګه چې حدیث کې راځي چې په جنت کې فرشتي دي چې هغه په جنت کې چې د جنتیانو لپاره کورونه جوړي. کله چې انسان په دنیا کې په عبادت کې لګیایي نو هغه فرشتي لګیا شي او دغه کس له چې کوم دی هغه کور جوړول دا چې کوم دی هغه له جوړي. او کله چې د عبادت نه بس کی په غفلت کې پریوزي نو هغه فرشتي بیا ودرېږي. دی په دنیا کې لګیا دی، الله تعالی یاد کوي، الله تعالی ذکر اذکار کوي، مونځ کوي، تلاوت کوي، نیک اعمال کوي، بل چاته د نیکۍ خبره کوي، بل چاته ښه ښونه مشوره ورکوي، بل کس چې هغه د ګناه نه منع کوي او دا شان کوم دی تلاوت اوري یا چې کوم دی بیان اوري نو هغه فرشتي لګیا دی د لپاره. جنت کې هغه فرشتي لګیا دی د لپاره محلات جوړي چې هغه یو خخته د سرو زرو ده، یو خخته د سپینو زرو ده. دغه شان کوم دی هغه کې به قسمه قسم میوي او دغه شانتي قسمه قسم ونی دا بچي باغی کې لګول شي. یاقوت دا قیمتي کانی دا به هغه نه چې هغه محلاتم دی لپاره جوړيږي او قیمتي خوشبوګانی دا په هغه کې چې دا مشق او عنبر دا شان کوم دی عود د دې هغه انګټي و پکې چې دې کې هغه کې هغه خوشبو کولې شي. نو دومره لوی نعمتونه الله تعالی دا کس لپاره تیاری چې څوک په دنیا کې د الله تعالی یاد کوي، سنه خیر کار کوي نو الله رب العزت هغه فرشتي مقرر کړلی هغه د ملغلرو او هغه چې کوم دی د هغه قیمتي کانو هغه جنت کې لګي هغه کور کې ولا هغه محلات هغه له تیاری. دا شانتي په جنت کې انسان لپاره چې د میوه ونی دا بومي داسې خپل ونه داسې غټ غټي چې روایتو کې راځي کچري یو تیز رفتار اس هغه چې سل کاله منډه وای نوم دغه سورې هغه به ختم نشي. دومره وګو سورې والا چې کوم نه هغه ونی وي. وذلت قطوفها تذلیلا او دا شانتي هغه کې بچ کم میوه هغه د ذائقه د بینه چې هغه د مختلفي یو میوه دی خو هغه بلې میوه هغه به داغه نه زیات مزیدار او داغه نه زیات خولي خونواله وي. دومره لوی نعمتونه ونی الله تعالی چې باغی کې جوړی کړلی او دا شان کوم دی عجیبه قسمه ونی او میوه دا الله تعالی باغی کې پیدا کړلی. فیهما من کل فاکهه زوجان دا هر یو میوه داغه به جوړی الله تعالی پیدا کړی. جوړه میوه دا الله تعالی باغی کې پیدا کړی. فیهما عینان نضاختان او پاغي کې به نهرونه دا بچي چینی دا به جاری شي. زواتا افنان وجنل جنتین دان او مدهامتان. په اخر کې الله تعالی په سورۃ الرحمن کې فرمای فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان تاسو به خپل رب کم نعمتونه هغه به دروغجن کوي. کم نعمتونه ته بچا تاسو د الله تعالی نعمتونو ته د دروغ نسبت کوي. دومره لوی نعمتونه الله تعالی پاغي کې تیار کړلی. دغه شانتي پاغه باغاتو کې با ډېر خپل ونی او میوه وي او بیا الله رب العزت با پاغه منی هوا چلی. نو کله چې پاغه منی هوا راځي نو هغه پانی چې یو بل سره لګي یا دا سانګ یو بل سره لګي نو هغه به ډېر خپل ساز او یو خپل چې کوم د اوازونه دا براوزی او انسان له بچ ډېر زیاته مزه ور کوي. ډېر خپل سازونه او اوازونه دا به دغه هوا سره دغه ورونه دا روزي او انسان به غواړي چې بار چې کوم څه خپل سازونه او د څه خپل اوازونه دا ما اوریده. دومره لوی نعمتونه الله تعالی دغه تیار کړلی. حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې جنت کې چې جنتیانو دا کورونه دا بچي نور جنتیانو ته د ستورو په شان دی وپړقي. د ستورو په شان دي د ملغلرو په شان دي د پړق پکې خيږي او دا شان دي د انسان د جنتیانو د کورونه دا بدل لرنه چې ښکاریږي او پاره کې به هر څه موجودي. تاسو به کور کې لیدلی چې هر څه سامان پاره کې موجودي. دا شان دي هغه جنت باغې خپل پړقینده کورونه کې هغه کې بچي څنګه چې دنیا کې خلک په کور کې رڼاګانې کوي او پړق کوي
نو دا شانتي هغه کورونه هغه به د لر نه چې سمه د ستورو په شانتي پړقا به کوي او دا شانتي ځلیږي به داسې روښانه کورونه او داسې چې کوم دی عجیبه عجیبه کورونه دا به الله تعالی چې هغې لپاره او چې څه د دنیا کې موږ تاسو ګورو څه ضروریات سامان یې ښکلې ښکلې څیزونه هغه سړی په خپل کور کې ږدي او دا شان چې کوم دی کور ځان له چې هغه ښایسته کوي ځینې ځای کې المارۍ ایښي ځینې ځای کې چې بالښتونه ایښي ځینې ځای کې چې اسباب او کټ او دا شان چې کوم دی کرسۍ دا په ترتیب سره ایښي چې زما دا کور چې دا ښکلی ښکارېږي نو دغه شانتې هغه کورونه هغه هم ډېر ښکلي او په ډېر ښه انداز سره چې الله تعالی به جوړ کړي زموږ ستاسو په تصور کې نشته دومره ښکلي کورونه به الله تعالی هلته کې جوړ کړي دغه شان چې کوم دی هلته کې د لامبلو لپاره به نهرونه راغلي جنت کې یو نهر دی داسې یو نهر دی چې د هغې نهر نه هر یو محل ته یو واله تله او هغې واله او داسې ولې چې په هغې کې بلکل رڼې او صفا اوبه دي که جنتي غواړي چې زه په هغې کې لامبمه نو په هغې کې به لامبلی شي دومره چې کوم دی دغه لامبلو سهولیات د اوبو سهولت دا هم په هغې کې چې موجود دي دا شانتې جنت الله تعالی چې ډېر شي نومونه دا ښودلي د جنت چې کوم دی دارالسلام دا نوم دی او دارالجلال جنت المأوى جنت الخلد جنت النعیم او جنت القرار جنت الفردوس او جنت الفردوس دا چې په ټولو کې اعلی جنت دی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلته کې به الله تعالی مال کور راکوي جنت الفردوس کې به الله تعالی مال چې کور راکوي دغه شانتې د یو جنت نوم جنت العدن دی او په حدیث کې راځي چې جنت الفردوس دا چې دی دا څومره چې جنتونه دي د جنت الفردوس او پر چې څومره جنتونه دي نو دا الله تعالی د فرشتو په لاسونو باندې جوړ کړلی الله تعالی فرشتو ته ویل چې دا جنتونه دا باغونه دا جوړ کړي لیکن جنت العدن دا الله تعالی په خپل جوړ کړل جنت العدن الله تعالی په خپل چې جوړ کړل نو هغه بل څومره ښکلی دومره ښکلی جنت الله تعالی چې هغه جوړ کړل او دا شانتي الله تعالی په هغې کې د خلکو لپاره میلمستیا کوي کله چې الله رب العزت د خلکو میلمستیا کوي نو هغه جنت العدن هغې ته به بوځي دا شانتي چې کله الله تعالی خپل نیک بندګانو ته خپل دیدار کوي نو کله چې دیدار کوي نو دیدار لپاره به هغه جنت العدن چې الله تعالی په خپل لاس باندې جوړ کړلی هغې ته به الله تعالی دغه خلک راغواړي او هلته به الله تعالی خپل دیدار کوي دغه شانتي دنیا کې چې موږ تاسو څه آبادۍ کوو نو هغه خټو په سیمټو په دې باندې چې موږ تاسو لیو لیکن هلته کې بچې د هغه ځای خټې او سیمټ دا چې کوم دی هغه مشک او دا شانتي زعفران او دا شان کوم دی هغې ملغلرې او عنبر او دا شان کوم دی نور چې کوم قیمتي څیزونه دي د هغې باندې به چې کوم دی دغه جنتونه دا جوړېږي دغه شانتي الله رب العزت په قرآن شریف کې بخپله فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون وی تاسو څه پته ده چې ما تاسو لپاره د سترګو کم یخوالی په هغې جنتونو کې یخی دی چې کم دې سترګو لیدلي نه دي داسې چې ښایستوالی او د سترګو یخوالی هغه ستاسو سترګو لیدلي دي او داسې نعمتونه دا ما تاسو لپاره تیار کړلي دا بدله ده چا بما كانوا يعملون چې څوک عمل کوي نیک عمل کوي نو هغوی لپاره الله تعالی د سترګو یخوالی او دا شانتې هغه سترګو هغه یخوالی یعنې سترګې چې په څه خوشحالېږي هغه الله تعالی هلته هغه جنت کې هغه تیار کړلي دا شانتې دنیا کې چې کله څوک کور جوړوي نو دی غواړي چې زما سره چې ښکلې ښکلې المارۍ وي او دغه شانتې ښکلې کرسۍ او پالنګ او دغه شان چې میزونه د لرګي د سامان چې ورته وي دا وی نو جنت کې هم دغه شانتي علی سور موزونة متکئین علیها متقابلین هلته په تخت لوی تختونه دا د سرو زرو د سپینو زرو به جوړ کړی شوي او قیمتي بسترې دا په هغې باندې غوړولی شوي او تکیاګانې دا په هغې باندې کېښودی شوي دا جنتیان به یو بل ته هغې کې مخامخ کینی او یو بل سره به چې کوم دی خبرې کوي دغه شان کوم دی د دیو به چې نوکران به او مزدوران به او دغه شان کې د دیو خادمان به یطوف علیهم ولدان مخلدون په هغې
جنت کې بچي دیو همیشه همیشه اوسېږي او همیشه هغه نوکران خادمان او هغه چې هغه غلمان هغه به دیو سره دیو خدمت بکي او دومره خایسته به لؤلؤ مکنون دسی به پړقیږي دسی به ځلیږي لکه څنګه چې یو ملغلري دومره خایسته چې الله تعالی به دیو لپاره خادمان دا چې مقرر کړي هغه به دیو خدمت بکي همیشه به چې دیو چې څه شي ته ضرورت څنګه په ځړه کې خیال راځي فوراً به هغه شی تیار کړي څه شي ضرورت راځي هغه ته به حکم کوي هغه به فوراً چې کوم دی هغه کار کوي دیو په خدمت کې بچي لاس په نامه به ولاړي دومره لوی د دیو چې کوم دی عزت به او دغه شان کوم دی اکرام به دغه شانتي درسخانونه دا بچي غوړيږي او پاغي مې چې هغه مې به خپل طریقې سره باقواب و اباریقه پاغي مې به خپل لوخي لوټي او دا شانتي سکلو لپاره دا لوخي چې کوم دا پاغي مې اخويشي او هغه به دسي زليږي به سم پړقا بکي دومره خپل لوخي باغ درسخانو دا پراتی چې ملمر راځي یا چې په خپل درسخان باندې کینی نو هغه خایسته سيزونه او خایسته لوخي پړقا والا هغه بچي هغه به دیو ته خپل په ترتیب باندې پراتی اکواب و اباریق و کأس من معین دا شانتي لوخي او جامونو به چې پاره کې به د سکلو سيزونه دا پراتی لا يصدعون عنها ولا ينزفون او داسې شراب به چې شرابن طهورا چې هغه سوسکی نغلب نشن راځي او هغه درسخان باندې به هغه د خلاص کاک سامان هغه به دیو ته پراتی وفاکهه مما يتخيرون او داسې میوه به چې هغه کې بچي دوی ځان له میوه اڼي ولحم الطير مما يشتهون او دغه شانته د مرغو غوخي دا په درسخان باندې پرتی او دغه شانته کنارینه او کزنانه دا چې دیو زړه کې سرازي هغه په هغه درسخان باندې موجودي که خوراک کا کې سغواړي او دا شان کوم نه چې کم میوه یا کم مرغې دا دیو خوخي داغه غوخه هغه به درسخان کې الده کې بازيري دومره لوی نعمتونه الله تعالی چې هغه تیار کړلی او بل کار بدی کې دی یتنازعون فیها یو بل سره کومه پای کې به جګړه کوي دسی بنئ چې خلاص کا دا بچي ختميږي حدیث کې راځي چې خوراک به دومره کچري هر یو بندا هغه چې څومره د خړې شي اوخري نوم چې کوم دا نعمتونه هغه به ختميږي نه لیکن دلته کې به کوم نه یو بل سره کوم نه خوشاله لپاره او د یو بل سره چې مسله لپاره نه یو بل نه به کوم دا میوه او یو بل نه هغه خوراک سيزونه هغه به یو بل نه تخته یتنازعون فیها دسې چې کوم نه خوشاله سره بيدا د ډېر خوشاله علامت ته ډېر د خوشاله نه چې کوم نه هغه نعمتونه به ختميږي چې دا ختميږي زکه دین ز تختوم نه د ډېر د خوشاله چې کوم نه یو بل سره مینه محبت کول د وجه هغه یو بل نه به کوم نه سوق به یو بل نه انار تخته سوق به کوم نه دا شلتالو به تخته سوق به سیب تخته دا شان کوم نه دا لوی نعمتونه الله تعالی به تیار کړي او دوی په زړونو کې الله تعالی یو بل سره دومره مؤمنه محبت یې خي چې د یو بل نه د ډېر د مینې محبت د وجه انونه به یو بل نه تخته دومره بچي خوشحالي او دومره بچي آرام راحت او دومره به هغه بوزونه حسدونه او کینی هغه به الله تعالی دیو د زړونو نه ختم کړي دا شانتي دغه جنتی زنانه دا غواړي چې زه ملمستیا وکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو نوم فورن چې کوم نه د بزړه کې بل خیال لاغلی نه در څخه نو هر څه بلګیدلی هر څه مکمل تیارې بشي دنیا په شانتي بني چې دا چرګان به راوړي او لالې به او بیا بچي کلمه دا غن دا به تیر او باسي بیا په خي او لوی قصې وي ځان بچي په ور بیا پوکي او لاسونو اخپیار سره تک تور کې دس چل بني نه بالکل چې څنګه چې د بزړه کې اراده رااله چې زه پلان کې صحابه لا هغه صحابیه دا هغه له چې زه ډوړې کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلان کې ټبل لا زه ډوړې کومه فورن چې کوم دی پاغه ساته نه بچي س تیارې غواړي نه بسنه س فورن به درسخان لګیدلې چې صد دنیا غ نعمتونه دي دنیا لکه چې موږ په دنیا به مخ منی س نعمتونه غواړو ململ لپاره کوشش کوو چې هغه نعمتونه موږ له حاضر کو هغه لپاره چې موږ سمت تکلیف او کړهونه او روپیا او وخت او دا شان کوم دی ټیم به زمنګ نه لګي نو دنیا کې دومره موږ چې مهنت کوو او مهنت نو روسو چې کوم دی هغه ململ لپاره سلګ سيزونه موږ له راوړو نو جنت کې جنت هغه چې څومره نعمتونه دي
څومره څیزونه دي فورا به په هغه دسترخوان باندې لګېدلي او ډېر په ښایسته انداز باندې او ډېر په ښکلې طریقې سره. نو میلمستیا چې څوک د چا کوي هغه به چې کوم دی هغه هېڅ څه کړاو به درته نه میلاوېږي، نه به څه پخلی کول غواړي، نه به څه، فورا هر څه انتظام دا به چې کوم دی وشي او هر څه برابر شي. دا شانتې حدیث کې راځي چې هلته کې به چې کوم دی هغه دسترخوانونه هر څه هغه برابر شي او خوراک کاک سامان هغه به هغه نوکران او غلمان هغه خادمان هغه به راوړي او په دسترخوان باندې به کینی. بیا به چې کوم دی دا ټولې زنانه دا شان کوم دی نیکانې دا چې دعوت کول غواړي هغه څومره چې چاله دعوت ته ویلي هغه به ټول به راشي او ښه په اسانۍ سره دعوت هغه به چې دوی ته میلاو شي هغه به وخوري. دا شانتې حدیث کې راځي چې په جنت کې چې کوم دی د انار یو ونه ده، د انار ونه به نو هغه انار په ونه کې چې کومې دانې دي په هغې کې به الله تعالی چې د زنانو لپاره کپړې جوړې دا به یخي. څومره ښکلی کار به څومره اسان کار به انار په ونه کې به الله تعالی چې کوم دی ښکلې ښکلې جوړې دا به یخي، نه به د اسرې کولو ضرورتي، نه به د انزلو ضرورتي، نه به چې کوم دی د ګنډلو ضرورتي. او دغه شان کوم دی یوه جوړه کې به 80 رنګ وي، 80 زره رنګ یو جوړه کې او 80 زره رنګونه دا به بله جوړه کې. دومره قیمتي او دومره ښکلې جوړې دا به الله تعالی چې کوم دی په هغې انار په هغې ونه کې هغې کې به الله تعالی چې یخي جنتیانو لپاره چې څنګه که خیال کړی نو میلمه چې چېرته ځي یا چې کوم دی چا کره میلمانه راځي نو هغه چې هر څه صفا کړي یا چې ځان په خپل هم ځان تیار کړي چې پلانکي ځای زم میلمه یم داسې هر څه ځان برابر کړي. نو دغه شانتې دیو لپاره به چې نه کپړې جوړولی نه به صحیح بس فورا چې کوم دی هغه انار د هغې ونې نه هغې نه به ځان له کپړې راواخلي او یوه جوړه په هغې کې 80,000 رنګونه. نو چې 80,000 رنګونه پکې نو تاسو سوچ وکئ چې هغه به څومره ښکلي. دغه شان د هغې نه به عجیبه عجیبه خوشبویانې او ښکلې خوشبویانې دا به په هغې کې لګېدلي. دغه شان کوم دی د سرو زرو او دغه شان قیمتي منګزې دا هم په هغې کې دا هر څه چې کوم دی فورا دا به چې د لپاره تیارېږي. دنیا کې که چېرې څوک زنانې چا سره جوړوي ني نو فورا به چې داسې جوړوس ما واغستی داسې رنګونه چې زما په کپړو کې وې او دا شانتې کوم دی دې زړه چې څنګه غواړي هغه شانتې جوړې هغه شانتې جوړې به الله تعالی چې دوی له دا ورکوي. دا شان چې کوم دی جنتي زنانو لپاره به الله تعالی سوارلی د هغې انتظام هم کوي. جنتیان نارینه چې هغو لپاره به الله تعالی هم د سوارلی انتظام کوي. نارینو لپاره به اسونه او زنانو لپاره به اوخان الله تعالی چې مقرر کړي. نو هغه اوخان په هغې باندې به زنانو لپاره هغه له پاسه ناستې هغه ځای چې هغې ته کجاوه وي هغه به چې ډېره ښکلې او د قیمتي د سرو زرو سپینو زرو او د ملغلرو او دا شان چې کوم دی د ریخمو د هغې نه به جوړ کړی شوي او دا به چې کوم دی هغه بهترینې جوړې دا به واغوندي چې چېرته ځي په هغه اوښه هغې باندې به کیني. دا اوښې الله تعالی چې ځکه د زنانو لپاره مقرر کړلي چې دا د دې باندې تله چې اساني اسي نو اس چې کوم دی ډېر زیاتې منډې وي نو هغې نه تاویدو خطره زیاتی دا شان کوم دی سړی پې ځان راټینګولی نه شي. نو دې وجې زنانو لپاره به الله تعالی دی کې اوښان دا به چې کوم دی الله تعالی مقرر کړي په هغې باندې به دا زنانه کینی او هغې اوښانو او هغې اسونو کې دا کار به چې هغه چې کله اوازونه کوي نو هغه اوازونه به دومره ښکلې اوازونه وي د هغې نه به داسې ښکلی لکه څنګه چې سړی یو ښکلی نعت اوري سړی چې دا بار بار ما اورېدی تلاوت اوري ښکلې اواز کې سړی چې دا بار بار ما اورېدی. نو دغه شان د دیو به هم وایي چې زما د اسو یا زما د اوښ دې په مخه چې کوم دی اواز کولی او ما چې اورېدی دومره ښکلی چې طریقې سره به د هغې د دنیا د اوښانو په شانتې دنیا د اسونو په شانتې به اوازونه نه وي د هغې ډېر ښکلي انداز باندې او ډېر ښکلی چې کوم دی اوازونه به هغه کوي. جنتي به وایي چې د زما د سوارلی بار بار چې اوازونه کولی او ما چې کوم دی هغه اورېدی. دغه شان کوم دی کله د جنتیان دیو ناسي به جنت کې نو الله تعالی به حورې مقرر کړي. هغه حورې هغه په ښکلي اواز باندې تلاوتونه کوي تلاوتونه به کوي او دیو به چې کوم دی ډېره ښکلې لذت او ډېره ښکلې مزه به دیو له چې ورځي چې دا تلاوتونه موږ اورېدی. هغه حورې به الله تعالی مقرر کړي لرې نه به چې کوم دی د هغو اوازونه راځي او تلاوتونه به کوي.
دومره لوی نعمتونه الله تعالی چې کوم دي جنتیانو لپاره دا تیار کړلی. الله تعالی دغه ټول نعمتونه زموږ ساسو چې نصیب کړي. نو دغه شان کوم دی حدیثو کې راځي چې جنت داغه چت چې کوم دی هغه الله تعالی عرش دی. نو جنت کې عرش کوم دی هغه به د جنتیانو د لپاسنه چت هغه به عرشي. نو کله چې الله تعالی په دې باندې فرشتي مقرر کړلی او هغه باندې عرش باندې پردي دي، نو کله چې دا پردي اوچتي کی د خلکو ته به احساس وشي او دا چې کومه دنیا غي روز په شانتي روز شو وس، او بیا چې هغه کله پردي کته کې لغونه کې بچ کوم نه هغه رڼای لغونه کم شي، نو دوی به محسوس کی چې او دنیا کې بچي د څه ټیم کې بیا شپه وا. دنیا غا روز او شپه دغه اندازه باغو ته دا شانتي لګي چې کله جنت هغه عرش هغه پردي هغه اوچت کړي شي، دوی ته پته لګي چې او دنیا کې بچي د څه روز وا، او بیا چې کله کته کړي شي نو دوی ته هغه د دنیا هغه د روز او د شپو اندازه به دا شانتي لګي. دا شانتي یو پیرا دیو بده سیناستی او اچانک چې کوم نه دا ونونه او دا شانتي فرشتي الله اکبر دا وازونه براشي، دا ونونه به आवाज راځي او فرشتي هم لګیا شي. حدیث کې راځي وای کله چې دسي الله اکبر आवाजونه شروع شي نو دیو ته بدا پته لګي چې په دنیا کې بچي موږ 15 ټیم مونږ کاو، نو دا هغه مونږونو ټیمونه دي او ټیمونو وخت ته الدا په عبادت نه هدیو ته بدا پته لګي چې 15 ټیمه د جنت ونی او د جنت فرشته دا 15 ټیم الله اکبر وای. نو دیو ته پته لګي چې دا سار مانځ ټیم شو، دا ماسپخین شو، دا ماسوتن د 15 وړ ټیمونو پته دا بدیو ته لګي. د جمعې پته هغه هم دیو ته لګي. جمعې پته به دسی لګي چې هر جمعه کې به الله رب العزت جنتیانو ته خپل دیدار نصیب کړي، خپل دیدار هغه به ته نصیب کړي. نو د جمعې ورځې پته به هغه ته دسی لګي چې نن د جمعې ورځ ده، نن د هفتې ورځ ده، نن د چې همنه دا سړی انتظاري چې زیارت اوس بکل راځي، جمعې ورځ بکل راځي. دا شان د جنتیان کله چې د الله تعالی دیدار کوي دوی ته پته لګي چې په دنیا کې به زمونږ چې کوم نه دا جمعې ورځ وا. دا شان د الله تعالی طرفه به کوم نه فرشتي تحفه براوړي او دا شان د ډالۍ دا براوړي او الله تعالی طرفه بچي دوی ته پیش کول شي. دا کله چې الله تعالی طرفه تحفه راشي دوی ته پته لګي چې دنیا کې بچي زمونږ میاش هغه به سي پوره کیدا، هغه دنیا غا میاش اندازه به دوی ته دسی لګي چې الله تعالی طرفه به دغه میاش په اخر کې یا بل میاش په شروع کې دیو ته چې میاش څنګه شروع کیږي فورن بچي الله تعالی طرفه تحفه را رواني او دوی ته به انتظاری، نارینه ته به انتظاری، زنانه ته به انتظاری چې الله تعالی مال سره لګي، راتلونکي میاش کې مال الله تعالی سره لګي. میاش ختميږي دا شان چې دوی ته به دا اندازه لګي، دا پته به لګي چې الله تعالی په قسم کل تحفه څنګه چې سعودي نه یا دوبه نه سدن راشي او چاله چې څه تحفه راوړي یا چې کوم نه څه تحفه راغزن راوړي نو سره ته څومره خوشحالي. کاغه 2 روپو سیز ولی نه هیڅ قیمت وال نه، لیکن د سعودي نه دوبه نه چاره لګلي، کراچۍ نه چاره لګلي، هغه کس چې څومره ته خوشحالي چې مال ګور پلان کې کس پلان کې شهر لګلې، پلان کې سیز را لګلې. دا شان د جنتیان د دیوبم انتظاری، د زنانو بم انتظاری چې الله تعالی طرفه ماته چې ست تحفه د میاشي ختم شي بل میاش شروع کیږي هغه ماته ملاويږي. دا شان د جنتیان هغه د بد اخترو څنګه پته لګي چې دنیا کې به زمونږ اخترو کال به ختم شو، کال کې به زمونږ دوه اخترې وي، د دې به څنګه پته لګي؟ د دې به د دې پته لګي چې الله رب العزت به دغه اخترو پروز باندې دعوت کوي دیولا څنګه چې موږ اخترې ځان له بچي څخه خولي خوراکونه پاخه کو، خولي سيزونه پاخه کو، نو دغه شانتي جنتیانو ته به دې پته لګي چې الله رب العزت به دیولا په کال کې به دعوت کوي. دا دوه خصوصي دعوتونه به دوی ته به هغه دعوتونه پته لګي چې موږ د الله تعالی ملمانه یو، نو دنیا کې به زمونږ اخترو هغه به چې په دې ورځ باندې دې ته به دوی ته به چې داغي پته لګي. او دا شان کوم نه الله رب العزت به دیولا چې ډېر خپل شکلونه او صورتونه ورکړي، ولو اعجبک حسنهن، ډېر خایسته شکلونه او صورتونه بوله ورکړي. د یوسف علی السلام خایستواله به الله تعالی انسان د جنتیانو لور کړي، آدم علی السلام په شان چې قد بوله الله تعالی ورکړي،
د داود علیه السلام په شانتي خوشاوازي بوله ورکړي او دا شان کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتي ښکلي اخلاق دا بوله ورکړي او عیسی علیه السلام عمر الله تعالی بچي دیوله ورکړي په هغه عمر کې به دیو دومره ښکلی شکل صورت الله رب العزت به دیوله ورکړي د جنتی زنانه چې هغه له الله تعالی چې ډېر ښکلي شکلونه صورتونه دا الله تعالی باغول ورکړي قرآن شریف کې موږ وګورو نو په قرآن شریف کې د حور صفت الله تعالی بیان کړل د حور صفت الله تعالی په قرآن شریف کې بیان کړل خو لیکن د جنتی زنانو صفت هغه چې سي عام نه بیان کړي نو جنتی زنانه چې د دیو خادمانه هغه به د حوري د حور صفت الله تعالی بیان کړل چې د حوري دا چې د سي خاصته دی او د سي چې صفاتونو قسمه قسم هغه کې الله تعالی پیدا کړلی نو دا دومره ښکلي حور الله تعالی پیدا کړلی نو تاسو سوچوکئ چې د دې چې کوم مالکانی او د دې چې کوم مشرانی هغه به چې کوم نه لکه څنګه جنتی زنانه دي د دیو بچي الله تعالی څومره ښکلي خاصتواله څومره چې لباس او هر څه بچي صحت او هر څه به دیو الله تعالی چې برابر کړي نو الله رب العزت چې هغه نعمتونه چې هغه د حور الله تعالی بیانې سورۃ الرحمن کې فرمای کأنهن الیاقوت والمرجان دا حوري دا بدس چې پړقیږي او زلیږي لکه څنګه چې یاقوت او مرجان دا چې دا ګټي دي او کانی ونی کې دا ډیر ښکلي خایسته او ډیر قیمتي داغه نه زیات چې کوم نه دغه حوري دا بزلیږي فيهن خيرات حسان او دا شانتي قاصرات الطرف چې هغه جنتی حوري هغه به کوم نه پردي نارینو ته څړ کتلې نه پردي نارینو لیدلی کأنهن بيض مكنون گویا هغه دسی لکه چې اگې دند چې چانیل دلی دغه شان هغه بالکل پټي وي لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان او هغه بچي نه یو انسان لیدلی نه بچي یو پیریل لیدلی هیڅ شی بچي هغه ته نږدې شي ونی دومره خایسته حوري الله تعالی چې الله کې پیدا کړلی دغه شان کوم دی دا جنتی زنانه دا به د اغو مشرانی دا به د اغو خادمانی دا حوري دا به د اغو خادمانی چې خادمانی دومره خایسته نو تاسو سوچوکه چې الله رب العزت دوله سس نعمتونه دا ور کړی دا شان کوم دی فرمای چې د زنانو چې کوم دی مندرو میخکو د څه چې ډیر زیات شوقي دا شوق بل الله تعالی چې دنیا کې دیو نه پوره کی دا بل الله تعالی په جنت کې دیو پوره کوي څنګه په روایتو کې راځي یو زنانه داغي چې په غوګونی کې به زر چې کوم نه دا مندرې لګیدلې زر دسنه چې دنیا کې چې څوک زر مندرې وخت دا واجن غوګ به سمو بدمورخ کاریږي نه الله رب العزت په کوم نه هغه دسي خایستواله پاږي کې پیدا کړی او دسي طریقې سره چې کوم نه یو غوګ کې به زر مندرې دا چې کوم نه دا به هغه د جنتی زنانه دا بچي هغه به خپل غوګ ته اچولي او دا شانتي د سرو زرو هغه عزت هغه د عزت د سرو زرو قیمتي تاج دا به الله تعالی دغه بسر منیخي دنیا کې کچره څوک د سي جوړ غواړي نه به سمره سره پاږي کې لګي او دا شان کوم سمره روپیو پاږي منی خرج کی جنت کې به الله رب العزت د عزت د سرو زرو چې کوم نه هغه د دې عزت لپاره دې پسر منی سرو زرو تاج دا به دې پسر منی دی دا شان کوم نه د دې کورو دا به کوم نه هغه یو لوی محل الله تعالی بدیل ور کوي او دا به دغه کور ملکی دا به دغه چې ټول کور او سچ باغ کې خادمان دي هغه به ټول د دې ماتحتي او ټول به دې په خدمت کې لګي الله تعالی به کوم نه دیونه بچرته بډاواله نه راولي او چرته به کوم نه دا چې هر قسمه آفتونو نه او د مرزونو نه الله تعالی چې دا ساتي هیڅ مرزونو باندې راځي نو په سر در لازم نه په خپل لاسونو دسي نعمت او دسي صحت او دسي ژوند او دسي جسم الله تعالی بولور کی چې هغه نه بدانه جوړ کیږي نه به کوم نه لاسونو خپل مې در لازم او نه بچي دا بیا بوډای کیږي هغه نعمتونه الله تعالی دې زنانو لپاره تیار کړلی دا شان کوم دی چې دنیا کې څه روحاني او جسمانی بیماریاں دي بغضونه حسدونه سر دړاو هر څنګه بیماریاں چې هغه ټولې به الله تعالی دې نارینه او زنانو نه دا به ختم کی او چې دې زړه سغواړي هغه به دې ته ملاويږي نو جنت کې الله تعالی د حور صفت کړل چې دا حور دسه جوړی شوی د زنانو صفت یې نه کړي ولی په دې کې پردې خیال ساتل لپاره چې دیو پرده چې دا به زیات راشي او بل خبره بدای
چې دې زنانو ته به الله تعالی اختیار ورکړي، دیو لپاره به یو بازار به جوړ کړی شي، هغه ته بازار حسن ویلی شي. هغه بازار حسن دا زنانه باندې کې لاړې شي. که خیال کړی دا زنانه چې کوم دی اکثر بل زنانه ویني چې داسې کپړې زما سره، داسې بنګړي وي زما سره، داسې ګړی وي، داسې چې کوم دی پیزار وي زما سره، داسې صادر وي او داسې چې کوم دی د سمه برابر وي. نو دا شانتې بازار حسن ته به دا لاړې شي او دیو چې هلته کې چې کوم دی څنګه زړه دیو غواړي، څنګه دیو زړه غواړي، هلته بچی وي تصویران لګېدلي، دیو چې کم تصویر خوښ شي فوراً بچې دا به هغه شانتې شي. هغه شانتې کوم دی لباس او چې څنګه چې دا خپل ځان جوړول غواړي هغه شانتې کوم دی دا به ځان جوړ کړي. ولکم فیها ما تشتهی الانفس. ځکه الله تعالی فرمایي په قرآن شریف کې چې ستاسو لپاره هلته کې هغه څه دي چې ستاسو زړه څه غواړي. د دې زنانو زړه چې هلته کې څه غواړي، څنګه کپړې، څنګه لباس، څنګه چې کوم دی هغه میک اپ او څنګه چې کوم دی هغه بنګړي چې څه د دنیا نعمتونه دي هغه ټول دا غواړي. هغه بازار حسن چې څنګه د دې په زړه کې څه راځي هغه بچې فوراً دغه شانتې کېږي. دومره دا بچا ته دا نعمتونه میلاویږي دنیا کې د خپل رب پر رضا باندې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رضا باندې ژوند تیر کړي او الله تعالی احکامات ژوندي کړي، هغې ته په آخرت کې او په جنت کې هغه نعمتونه میلاویږي. ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین. ستاسو زړه په څه باندې چې خوشحالیږي، ستاسو سترګې په څه باندې یخېږي، هغه نعمتونه الله تعالی به چې کوم دی دیو له ورکوي. دا شانتې جنتیان چې کله وي جنت ته لاړ شي نو ټولو نه مخکې چې دیو هلته کې لاړ شي مخلوق به د الله تعالی مخلوق به هلته کې چې کوم ویني هغه به چې لکه حور شو، غلمان شو، د دیو هغه خدمتګاران شو، یا چې دغه شانتې حور شوې دیو هغه خادمانې شوې. وی کله چې دغه الله تعالی دومره ښکلي جوړ کړي، دومره ښکلي چې کله دیو جنت ته لاړ شي هغه مخلوقات ویني نو 80 کاله به چې دیو هغو ته ګوري چې دا الله تعالی څومره ښکلی مخلوق پیدا کړلی، دومره ښکلي چې مخلوقات الله تعالی دیو خدمت لپاره به دا تیار کړی. دا شانتې کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي د نور باران به دیو منیو شي. کله چې د نور باران به دیو منیو شي د دیو جسمونه دا به وپړقېږي او جسمونه دا به چې ښه زیات ښکلي شي او د دوی نه به خوشبویانې دا به روانې شي. نو کله چې دیو باندې د الله تعالی دیدار کوي، الله تعالی دیدار له لاړ شي نو هلته کې به دیو باندې چې د نور باران وشي. کله چې نور باران وشي دیو واپس بیا خپلو کورونو ته راځي نو هغه خورې او هغه غلمان چې دیو چې تلي وو هغو ته چې 80 کاله چې کاته هغه به دیو ته 80 کاله ګوري، دیو شکلونه به چې نورم زیات ښایسته شوي چې بیا به هغه تعجب کوي چې دا د الله تعالی چې څومره ښکلی مخلوق دی، د الله تعالی دیدار لتلی او الله تعالی نور او رحمت په دیو باندې ورېدل دیو شکلونه دا به نور زیات چې ښایسته شوي. دا شان کوم دی جنتیان وایي کله چې جنت ته لاړ شي په دنیا کې چې کوم دی موږ تاسو ګورو څه مسله موږ ته پیښه شي نو موږ عالم نه تپوس کوو. نو دا شانتې الله تعالی به چې کوم دی جنتیانو ته وایي تاسو نور څه پکار دي ما ته ووایئ چې زه تاسو له درکم. آخر کې به دیو ته دا وویلی شي، دیو به دا وایي چې الله تعالی موږ له چې څه راکول هغه خو زمونږ هغې وهم ګمان نه م زیات تا موږ له راکړلي، موږ نور څه وغواړو. نو بیا به دیو ته وویلی شي لاړ شئ دنیا کې به تاسو د عالمانو تپوس کوو، دلته کې چې جنت کې علما دي د هغو نه تپوس وکړئ. دیو به لاړ شي علما ته به وایي، علما به ورته ووایي چې یو نعمت چې پاتې دی هغه څه دی؟ الله تعالی په قرآن شریف کې بیان کړی و چې خپل دیدار و. دیو به لاړ شي الله تعالی ته وایي چې موږ د خپل دیدار نصیب کا. نو الله تعالی به چې کوم دی دیو لپاره یو دعوت جوړ کړي، دعوت او جنت العدن هغې کې به چې دیو لپاره دعوت ځای مقرر کړي. دا ټول چې څوک چې جنت ته ځي الله تعالی دیدار به کوي نو هغه به جنت العدن ته راجمع شي او دوی لپاره به د خوراک کاک انتظام وکړی شي. دغه شان کوم دی د انبیاو لپاره او د شهیدانو لپاره، صدیقینو لپاره، دوی لپاره به جدا جدا تختونه او کرسۍ دا به چې کېښودی شي، په هغې باندې به هر یو چې کوم دی نیک بندګان د هغو لپاره د مشکو هغه بسترې دا به وغوړولی شي، په هغې باندې به نیک بندګان چې کینی او بیا به چې خوراک کاک هغه انتظام هغو له وکړی شي. دغه شانتې هر یو نوړی هغه به چې کوم دی هغه به د بلې نه زیاته خوږی او په یو کس لپاره چې کوم دی هغه د په مختلف قسمه چې په زرګاو خوراک کاک سیزونه تر دې پورې راځي چې یو جنتي چې یو جنتي هغه د بچې 80,000 پلیټونه مخې ته پراته وي. دومره قسم چې نعمتونه او میوې او خوراکونه 80,000 پلیټونه ته سوچ وکړه یو جنتي ته پراته وي.
دې کې به مختلف قسمه د الله تعالی طرفه چې میلمستیاګانې دغه میلمستیاګانې الله تعالی زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي. دغه شان کوم دی بیا به چې کوم دی په دیو باندې به د خوشبو باران وشي او دیو به چې کپړې او هر څه چې ښکلې خوشبو دا روانه شي. ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق. دا شان کوم دی دیو ته به بیا ښایسته لباس واغوستولی شي، د نري ریخمو د پرنه ریخمو لباس به دیو ته واغوستولی شي. بیا به داود علیه السلام ته وویلی شي چې راشه دیو ته چې تلاوت وکړه. داود علیه السلام هغه به تلاوت کوي. چې کله تلاوت وکړي دا خلک به چې کوم دی دومره ښکلی به دغه تلاوت ښکاره شي چې 200 کاله به چې دوی بیا دغه شانتې په ځان باندې پوهېږي نه. دغه شان کوم دی هغه نشه شوي به چې 200 کاله به چې دوی بیا سر په ځان باندې پوهېږي نه، دومره چې هغه اواز به پرې ښکلی لګېدلی. کله چې هغه نشه دوی دغه ختم شي هغه مزه، نو بیا به چې کوم دی الله تعالی ته وایي چې ای زما بندګانو تاسو چې داسې ښکلی اواز اورېدلی دوی ووایي چې نه موږ خو داسې ښکلی اواز نه اورېدلی. الله تعالی ته به ورته وایي چې د دې نه ښکلی تاسو ته واورم. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سوره طه یا د سوره یاسین تلاوت شروع کی. کله چې هغه سوره یاسین یا تلاوت شروع کی نو دا خلک به چې کوم دی دومره ښکلی اواز به لګي چې 1500 کاله به چې کوم دی دیو به ځان اړو پوهېږي نه. بیا 1500 کاله دیو به چې به ځان اړو پوهېږي نه، دومره ښکلی اواز په دیو به لګېدلی. او بیا چې کله وي دیو په لږ ډېر پوه شي بیا به الله تعالی ورته وایي د دې نه ښکلی اواز اورېدلی. دا خلک به وایي چې نه د دې نه ته ښکلی اواز واورم. بیا به الله تعالی چې په خپله سورة رحمان شروع کړي. سورة رحمان چې شروع کړي نو تاسو سوچ وکئ چې الله رب العزت سورة رحمان او بیا په خپله وایي د هغې به چې څومره مزه وي، د هغې به څومره خوني. الله تعالی دغه نعمتونه چې زموږ ستاسو ټولو غوږونو ته نصیب کړي. نو د هغه نعمتونه چې سورة رحمان الله تعالی شروع کړي دا خلک به چې کوم دی په زرګاو کاله چې بیا دغه شانتې هغې مزې نه چې دغه شانتې پراتې به ځان واړو پوهېږي نه، دومره چې کوم دی هغه اواز دا پرې ښکلی ولګي. او بیا چې کله دیو بیا برابر شي راپورته شي نو بیا به الله تعالی چې کوم دی د دې جنتیانو او د دې خلکو ترمنځ پردې لرې به کړي. کله چې پردې لرې کړي دیو به الله تعالی ویني. چې الله تعالی ویني نو دیو به چې ډېر زیات چې کوم دی په زرګاو کاله به لګي. الله تعالی ته به داسې ګوري په زرګاو کاله دا شانته الله تعالی ته به ګوري دیو ته واړو پته مونږ نه لګي. دیو به زمونږ چې کوم دی هغه سکڼ هم نه پوره شوی دومره چې په زرګاو کاله به دیو به الله تعالی دغه شانته بالکل چې سترګې به وړقی نه دغه شانته به الله تعالی ته ګوري. نو الله تعالی زمونږ دغه دیدار چې کوم دی خپل دیدار الله تعالی زمونږ د ټولو نصیب کړي. دغه شانته نیکان بندګان چې څومره جنت کې به درجې چا غټي د هغه چا به غټي چې هغه دلته کې تاسو موږ تاسو چې کوم دی هغه چې چا سره مال ډېر په هغه بس موږ ډېر منډي وو. هلته کې بچې څوک عزتمند دي هغه څوک به عزتمند دي چې هغه د الله تعالی دیدار زیات کوي. چاته بچې په کال کې یو پیره د الله تعالی دیدار نصیب کیږي، چاته به په میاشت کې یو پیره، او چاته په جمعه کې یو پیره، او چاته به هر روز د الله تعالی دیدار چې نصیب کیږي. نو الله تعالی زموږ تاسو هر روز چې جنت کې دیدار خپل نصیب کړي. نو وجوه یومئذ ناظره ډېر مخونه دا بچې د الله تعالی دیدار کوي. نو الله تعالی دیدار دا څومره لوی نعمت دی، څومره لوی د دې نه بل نعمت په جنت کې نشته، دې نه غټ نعمت هغه په جنت کې نشته. نو دومره ښکلي نعمتونه الله تعالی دلته کې تیار کړلي او دومره ښایسته نو دغه نعمتونه زموږ ستاسو لپاره الله تعالی تیار کړلي. دا به زموږ تاسو څنګه میلاویږي؟ موږ به دنیا کې چې خپل زړه مرضي ونکړو، خپل رب اطاعت وکړو، او زموږ زړه که غواړي او که نه غواړي موږ د الله تعالی احکامات ژوندي کړو، خپل ورو مسلمان سره چې په ښه انداز باندې پیش راشو. دا شان چې کوم ځان د هر قسمه جبې ګناهونه، بغض، حسد، کینې، دروغ او دا شان کوم دی غیبتونه او بل پورې ملنډې مسخرې د دې نه چې ځان وساتو. خپلې جبې غوږونه د الله تعالی نافرمانۍ نه، سندرونه، غیبتونه د اورېدونه د دې نه چې خپل غوږونه د هغې حفاظت وکړو. او دا شان کوم دی خپل لاسونه خپې دین چې د الله تعالی اطاعت کارونه کوو او د الله تعالی نافرمانی کارونه موږ خپل ځان ساتو، نو الله تعالی به دغه نعمتونه زموږ تاسو نصیب کړي. که چېرې تاسو دا وایئ چې دنیا کې موږ خپله مرضي کوم او په آخرت کې هم خپله مرضي، نه، دا چېرته نشي کېدی. دنیا کې موږ خپله مرضي نه کوو. خپله مرضي دنیا کې چې بنده دی بند دی د الله تعالی په احکاماتو نه، د دیوال د ده نه چاپېره دی، د دغه نه به دی بار ته نه وځي. که چېرې دی بار ته ووت بیا په آخرت کې چې کوم دی بیا چې کوم دی هلته کې به بني. بیا موږ له پکار دی چې هغه نعمتونه دا تاسو واورېدو چې اوس نه چې کوم ځان له په جنت کې هغه کورونه جوړ کړو، محلات جوړ کړو، او فرشتې هغه په خپلو محلاتو باندې ونښلو چې هغه محلات او هغه بلډینګان او هغه کورونه موږ له چې شروع کړي د اوس نه چې کوم ځان له په جنت کې ځایونه چې کوم دا اونسو او دا شان کوم دی دا ژوند الله تعالی موږ له راکړلی د هغې جنت سوالونه کوو
اللهم انا نسألك الجنه واعوذ بك من النار. یا الله تعالی موږ ستاسو جنت سوالونه کو او د جهنم نه پناه غواړو. موږ چې دا هغه جنت سوال چې الله تعالی نو کو د هغه جنت هغه کارونه چې دي هغه وکړو. او دا شان کوم دا لګ یو څو ورځې ژوند دی. تاسو ته ما وی چې څنګه هغه سعودي ته څوک تللی هغه د خپل هغه دیاړي مزدوري چې وکړي خپل کاروبارو کې بیا فورا خپل کور ته واپس راځي. دا شان زمونږ اصل کور چې کوم دی موږ دلته دنیا کې لغون کې امتحان لراغلیو اصل کور چې هغه زمونږ جنت کې الله دې زمونږ تاسو ټول جنت نصیب کړي او جهنم دې زمونږ ټول حفاظت وکړي. دغه بچي زمونږ تاسو په اعمالو باندې موږ تاسو ته ملاوي. الله یې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله موږ چې سوي سوار دو باغی باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی ته زمونږ ناراضي شي. یا الله تعالی دا دل کې راجمع کېدو خپل دربار کې الله تعالی قبول او منظور کړي. یا الله تعالی دا نعمتونه چې تاسو زمونږ لپاره تیار کړل یا الله تعالی دا نعمتونه یا الله تعالی بغیر د کړه او مهنت نه یا الله تعالی موږ ته نصیب کړي. یا الله تعالی دنیا او د آخرت او قبر یا الله تعالی څومره پریشانې زن کدن یا الله تکلیفونه دي یا الله تعالی رسوایان او بے عزتی دي یا الله هغه نه ټول زموږ حفاظت وکړي. یا الله د دنیا او د آخرت خوشاله موږ ټول ته نصیب کړي. یا الله څومره چې یا الله تعالی یا الله تعالی دلته ماشومان سبق یا قاریان حافظان عالمان با عمل جوړ کړي. یا الله تعالی چا بزړه کې نیک حاجات یا الله تعالی غو تعلیم یا غو نیک حاجتونه پوره کړي. یا الله تعالی چا کړ بیماریان یا غو بیماران ته یا الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کړي. یا الله تعالی چا باندې قرض یا غو قرضو یا الله تعالی غیبونو بندوبست وکړي. یا الله تعالی چا نور څه تکلیفونه یا الله تعالی غو تکلیفونه یا الله تعالی غو مصیبتونه داغو ختم کړي. یا الله تعالی زموږ په ټولو کورونو کې یا الله تعالی رحمتونه راوړي. یا الله تعالی برکتونه یا الله تعالی زموږ یا الله په هر چیز کې یا الله تعالی خیرونه برکتونه واچي. یا الله تعالی بے برکت نه بے اتفاقی نه یا الله تعالی د دشمنانو نه یا الله زموږ حفاظت وکي. یا الله تعالی هر قسم آفتونو مرزونو یا الله زموږ حفاظت وکي. یا الله تعالی دنیا او د آخرت عزتونه موږ لرا کی. ثم چې مسافر دی یا الله تعالی په خیرت عافیت سره خوشاله سره خپل مقصد کې کامیاب یا الله تعالی خپل کورونو تراولي. یا الله تعالی څومره چې عائشهان وفات شي څومره مسلمانانو وفات شي یا الله تعالی ټول درجات بلند کړي. یا الله تعالی ټول ګناهونو ته معاف کړي. یا الله قبرونه جنت باغچونه باغچې وګرځي. یا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان لپاره خپل امت لپاره کوم خیر دعاګانې غوښتلې. یا الله تعالی هغه زمونږ حصہ نصیب کړي. کوم شرونو فتنو نه پناه غوښتل هغه نه موږ له پناه راکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.